لر باچا پختون باچا بسم الله الرحمن الرحیم. ندیم خان ساسو ډیره مهرباني. سپیکر صاحب موږ څخه راتګ باندې پنډال ته او دا چې څومره د ما د عثمانو د ګډون چې څومره زموږ دارونه راغلي دي د ټولو ته چې دی د ټوپۍ طرف نه پخې راغلي وم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما مشرانو او کشرانو داسې دا چې دا کوم ماحول جوړ دی موږ او تاسو کې ښه ټیک ټاک پوهې یو چې دا کومې لوبې موږ سره روانې دي د هغې نه باوجود هم تاسو وګورئ زموږ سپیکر صاحب زموږ نور چې څومره ملګري دي که لیډرشپ دی هغه دقسې چې کوم دی خان سره ولاړ دی ولې ولاړ دی د دې حق دپاره ولاړ دی په دې وجه ولاړ دی چې موږ ګوره ډېر زیات چې کوم دی وروستو پاتې شو په ټوله دنیا کې وروستو پاتې کېږو او یقین وساتئ دا یو امید دی موږ څخه چې د عمران خان په شکل کې موږ څخه لیډر دی چې نه چې کوم دی صرف د پاکستان لیډر دی بلکې د عالم اسلام لیډر دی او زما وروڼو ګوره یاد وساتئ دې لیډر سره چې په ایمان ونه درېږو که نه راتلونکي نسل به چې کوم دی موږ ته بددعاګانې کوي ځان نه چې کوم دی ګورې دغه لیډر دی زموږ بل لیډر موږ څخه نشته ګورې او نه به په دې ملک کې بیا دا سړی راشي یو بهترین چې کوم دی زندګۍ آغاز یې روان کړی و د دې ملک دپاره یې روان کړی و زموږ دپاره یې روان کړی و د امن دپاره یې روان کړی و د انصاف دپاره یې روان کړی و چې یاره موږ یو خوددار ملک جوړ شو په دې ملک کې چې کوم دی خودداري راشي زموږ په دنیا کې یو عزت راشي یقین وساتئ نن که ده سره موږ ونه درېږو راتلونکي نسل به بددعاګانې موږ ته کوي. زما وروڼو د 8 فبرورۍ دا ګورې یاد ساتئ دا 8 فبروري زموږ چې دی د مستقبل فیصلې دي ګورې دا چې موږ سره سره روان دي زه سپیکر صاحب تا ته سلام کوم په خدای راکړي چې ټوله ثوابۍ ته سلام کوي په څه وجه ته کوي چې ته زموږ لیډر سره ښه په نره موټه ولاړې او موږ دا سره ولاړ یو او انشاءالله دا به دقسې قایم و دایمي چې څنګه چې کوم دی اشاره ملاوېږي موږ به کله انشاءالله وروستو کېږو نه ټول چې دی یو عید وکړه یو عید چې موږ چاته موږ ته ضرورت نشته په خپله به ودرېږو هر څه به په خپله کوو او دا ټکټ او دا الیکشن به د دی نه موږ انشاءالله ګټو. ډېره مهرباني. زنده‌باد باچا صاحب.